د چا پرشتو کې چې رکاوټ راځي یا داسې خلک وي د هغوی پرشته کې بندش وي، یعنی د کلي د واده ټیم راشي، په دغه ټیم کې د هغې رشته ماته شي، دوه خاندانونه خپل منځ کې وجنګېږي، یا داسې خلک وي د هغې پسې رشتې نه راځي. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به ته زه بهترین او اسان عمل وښیم. څوک چې دا عمل وکړي الله جل جلاله به د ده د رشتې بندوبست زر تر زره وکړي. هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی د هغې نه مخکې دا خبره چې د دې د اجازت دپاره 15 پیرې به سورة الفاتحه ووایي او دا به هدیه کړي. دا د دې دپاره اجازت دی. اکثریت خلک وایي قاري صاحب موږ ته اجازت په څنګه میلاویږي؟ نو څوک چې دغه 15 پیرې ووایي او دا هدیه کړي د اجازت شو د دې وظیفې. او هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی چې د سحر د مونځ نه بعد کله چې د سحر مونځ وکړي د هغې نه بعد به 1100 مرتبه الله الصمد ووایي او مخکې وروستو به درود شریف ووایي. انشاءالله دا عمل یو څو ورځې وکړه الله جل جلاله به ټولې مسلې حل کړي. او بله خبره دا ده چې اکثریت خلک میسج وکړي کمنټس وکړي یاره قاري صاحب موږ دا مسله ده زموږ دا مسله ده دې بیمارۍ څه علاج دی. نو انشاءالله موږ د یوټیوب په چینل کې ټولې وظیفې او ټول کم چې هغه ختمونه وي هغه موږ په دغه یوټیوب په چینل کې ټول کړي وي. ستاسو خدمت کې دا عرض دی چې هلته وزټ وکړئ، انشاءالله هر قسم وظایف په تاسو ته په هغې کې میلاویږي. او زموږ د یوټیوب د چینل نوم دی مولانا شهزاد. دا تاسو سرچ کړئ انشاءالله بهترین وظایف په تاسو ته میلاویږي. والسلام، ډېره مهرباني، الله مو راته خوشحال ساته.